الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله مولانا العظيم. دا مشرکانو با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې او د قرآن په باره کې مختلفې منګړتې خبرې کولې، نو په هغه خبرو کې یو خبره دام وه چې دا پیغمبر شاعر دی او دا وینا د شاعر دی. نو دا هم په یو الزاماتو کې یو دا الزام مو، نو قرآن کریم کې الله تعالی داغه جواب وکړو چې وما علمناه الشعر، منګ نه دی ښودلی دی پیغمبر ته شعر لره، وما ينبغي له، او نه شعر ویل دی سره مناسب دی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نه دی دا دته چې وحی کیږي مگر دا فن او نصیحت ته، و قرآن مبین، او دی دا یو قرآن واضح او ښکارا لوستل دی چې هغه فصاحت او بلاغت په انتها باندې فایز دی. لینذر من کان حیا، دې دپاره چې ویری هغه چاله چې هغه ژوندی ان زنده دلی لکه مؤمن، او ويحق القول قوله على الكافرين، او ثابت شي او لازم شي وینا په کافرانو باندې د نزول د عذاب د الله. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، اولم يروا اي نګوري دا مشرکان چې انا خلقنا لهم منګ پیدا کړي د دوی دپاره مما عملت ایدینا، دا هغه شیونو نه چې کړي دي هغې لره لاسونو د قدرت زمونږه، انعاما څاروي، فهم لها مالکون، پس دی دوی دغه څارو مالکان، وذللناها لهم، او تابع کړي دي منګه د څارو لره دوی دپاره، فمنها رکوبهم، دا بعضې د دې نه سورلی د دوی دي، په بعضو سوریږي، ومنها یأکلون، او بعضې د دې نه دوی خوري، ولهم فیها ما منافع، دوی دپاره په دې سارو کې فیدې دي، ومشاربو، او سامان د څکلو دی، افلا یشکرون، آیا دوی دومره د الله د نعمتونو قدر نه کوي. واتخذوا من دون الله آلهه، نیولی دی دی مشرکانو سوا د الله نه ځان دپاره معبودان، لعلهم ینصرون، دې دپاره چې د دوی تعاون وشي او امداد وشي. لا یستطیعون نصرهم، د دې دا معبودان طاقت نه لري د امداد د دې مشرکو، وهم بلکې دا مشرکان لهم د دې بوتانو دپاره جند فوج دی محضرون حاضر کړی شوی. فلا يحزنك قولهم، غمجن دینی کی تعالی را وینا د دوی چې تا ته شاعر وایي،
انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون یقینا موږ پوهیږو په هغې باندې چې دوی پټوي او په هغه خبرو چې دوی ښکاره کوي. نو الله وفرمایل چې ما پیغمبر ته شعر نه دی ښودلی. یو طرف ته دا اعلی او اکمل کلام د الله رب العزت چې په حکمتونو باندې او په اعلی قسم تعلیماتو باندې مشتمل دی او بل طرف ته شعر چې هغه په اوهام او خیالاتو نه یو مرکب شی دی، هیڅ حقیقت نه لري. دوی په دې باندې دا الزام لګوي چې دا دغه دی، دا شعر دی. دا دروغ وایي. او وما ینبغي له نه د پیغمبر دپاره دا مناسب دي چې سړی پیغمبر دی اشعار وایي. د اشعارو خو ځان له خلق دی چې څه پیش کوي نو دا فن او نصیحت دی. دا قرآن دا فن دی او نصیحت دی. و قرآن مبین او دا دی قرآن په ډاګه ښکاره لوستلی شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا دغه و چې نبی علیه السلام په ژوند کې چېرته شعر نه دی ویلی. داسې مقفا کلام دا کله کله نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دی. او نبی علیه السلام پر دې اشعار هم نه دي ویلي، او چې کله یې ویلي دي نو په هغې کې تېروتی دی. لکه یو غذا کې د نبی علیه السلام دا ګوته خوږ شوله او وینه پرې راماته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام دې خپلې ګوتې ته دا کوي چې هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما لقیت. ته خو یو ګوته یې، خپلې ګوتې ته وایي ته خو یو ګوته یې، او دا تا ته چې څه میلاو شو نو دا د الله په لار کې میلاو شو، دا زخمي شوې. نو صحابه ورته ویل یا رسول الله دا شعر خو تاسو صحیح ونه ویو. ویل ولې دا څنګه دی؟ نبي کریم دغه صحابه ورته ویل چې هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل الله ما لقیت. صحابه ورته دا وجی داسې دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. زما باره کې الله رښتیا ویلي دي چې ته له ما تعلیم د سحر نه دی ورکړی او نه سحر د جادو نه دی ورکړی او دغه د شعر او نه د سره دا اشعار خوند کوي. امام شافعي رحمت الله علیه دلته بعضې خلکو د اشعارو ډېر مزامت بیان کړی دی، بعضو له ډېر یو لوی دغه ورکړی دی. ډېره بهتره خبره هغه ده چې امام شافعي رحمت الله علیه کړې ده. هغه دا ده چې الشعر کلام، شعر یو خبرې دي، کلام دی. او کلام کې صحیح می او غلط می، صحیح می او غلط می، اوهام می او حقایق می. او بیا دا به هم کله کله داسې ویلې، اصل کې امام شافعي په خپل هم شاعر و، نو کله کله به داسې ویلې چې ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشهر باللبيدي. وی که اشعار د علماو سره خوند کولی نو زه به د لبید شاعر نه لوی شاعر وی په دنیا کې. خو چونکې زه عالم یم او د علماو سره دا داسې خوند نه کوي. نو
دا باغی دا خبره کوله او یو موقع کې دا ویلو چې دا وی چې شکوت الى وکیع سوء حفظي فأوصاني الى ترك المعاصي فإن العلم فضل من إلهي وفضل الله لا يعطى لعاصي. دا هم د امام شافعي اشعار دي چې ما خپل استاذ وکیع ته د خپل بد ذهنی بیان وکړو چې زما ذهن کار نه کوي، زما ذهن کار نه کوي. نو هغه راته ویلي په اوصاني الی ترک المعاصي، ما ته وصیت وکړو چې طالب العلم ګناه به نه کوي، چې ګناهونه کوي بیا علم نشي کولی. طالبانو له دا پکار ده چې طالبګرۍ په زمانه کې انتهایی پرهیز وکړي د ګناهونو نه او بالکل خپل سبق ته متوجه شي او د الله نه یره په خپل زړه کې کښېني. نو دا هغه دا خبره وکړه، نو ما ته یې ویلي چې ګناهونه مه کوه. شکوت الی وکیع سوء حفظي فأوصاني الى ترک المعاصي. بیا راته وجه وویله چې فإن العلم فضل من إلهي، علم د الله فضل ته وایي ښه، وفضل الله لا يعطى لعاصي، او د الله فضل ګناهګارانو ته نه میلاوي. د دې وجې نه کوم طالب العلم چې د طالبۍ په زمانه کې پرهیز ونه کړي نو اول خو هغه علم نشي کولی، بس داسې خدای به ورته داسې خبرې مخې ته راولي چې دا علم به ترې پاتې شي. او که فرض که علم اوم کو نو دا علم به پایدار نه، علم به پایدار نه، چا ته په هغې خپل علم باندې به پیدا ورنکړي. او چا چې د علما د خپلو استادانو قدر ونه که نو د هغه د درس رونق به ویني، ډول چې په درس کې کمی اوی د ده بني. نو دا بهرحال الله فرمایل چې وما علمناه شعرا، موږ دې پیغمبر ته تعلیم د شعر نه دی ورکړی. وما ينبغي له، او نه مناسب دي د لپاره اشعار ویل، ځکه شعر څه ته وایي؟ دا هغه کلام دی چې مرکب وي د متخیلاتو او د اوهامو نه. او د دې وجې نه د اشعارو په باره کې ویلي شوي دا چې احسن اوست اکذب او، احسن اوست اکذب او، و ډېر ښایسته په اشعارو کې اگر چې ډېر لوی دروغ وي پکې، او په عربۍ کې دغه چې کوم دی احسنه اکذبه، ډېر ښایسته په اشعارو کې اگر چې پای کې ډېر دروغ راټول شي. دا نو دا ته چې څه پیش کې دا قرآن دا نه اشعار دي، اشعار خو د متخیلات او د اوهامو نه مرکبي، او دا خو په اعلی ترینو تعلیماتو پایز دی. د دنیا تمام فصحا او بلغای د خپل مقابلې نه هار کړي دي، هغه را سملولي دي. دې کلام په باره کې دا څنګه دی ته څنګه شعر ویلی کېږي. خدا مشرکان ضد او عناد راغستي دي، نو دې سې یو زبردست مبارک کلام تم دوی شعر وایي. او دا تا دا قرآن د سره پاره درکړی شوی دی لینذر من کان حیا، دې دپاره چې ویروي هغه چا لره چې هغه ژوندی. نو معنا دا ده چې زه د دې نه مراد د هغه زړه ژوندی، او ژوندی زړه په دنیا کې د مؤمن دی، د مؤمن زړه دی، د مؤمن زړه ژوندی دی.
په توحید باندې او د الله په مننه باندې هغه ژوندي زړه والا دی. نو ستا دا که چې قرآن پیش کې د دې اثر به په مؤمنانو باندې کیږي. او یحق القول علی الکافرین، دې لپاره چې ثابت شي وینا په کافرانو باندې، لازم شي وینا د عذاب په کافرانو باندې، چې الله رب العزت په کافرانو ته دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې خود سزا ده. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها منكرون وهم لها مالكون. اولم يروا عین ګوري دا خلقا چې انا خلقنا لهم یقینا من پیدا کړي د دې لپاره مما عملت ایدینا دا اغنا چې کړي دي زمونږ لاسونو قدرت، زمونږ د قدرت لاسونو ساز کړي دي. اسری انعامن ساروی دي، وخان دي، میخې او غواګانې دي، ګډې او بیزي دي. دا چا پیدا کړي دي؟ دا چا ساز کړي دي؟ دا د الله د قدرت لاسونو ساز کړي دي او دا الله رب العزت دوی ته ورکړي دي. نو په هم لها مالکون، پس دی دا انسانان دغه سارو مالکان، دا دغه سارو مالکان دي. مولانا عبدالماجد دریابادی پر خپل کتاب کې د هندوستان عالم دی، نو هلته هندوانو حالاتو نه ډېر واقف دی. نو وایي چې په هندوستان کې او په مصر کې او بعضې نور داسې ملکونه شته چې هلته خلک د سارو عبادت کوي، لکه هندوان د غوا عبادت کوي، د غوا، او دې ته مور وایي. نو قرآن دا خبره وکړه چې دا ساروي چې دي نو دا د الله د قدرت لاسونو ساز کړي دي او دا د انسان په ملکیت کې ورکړي دي. انسان مالک دی او ساروي مملوک دي، او اوس مالک لګي او مملوک ته سجده کوي، هغې ته پوجه کوي، غوا ته پوجه کوي. هندو هلکه هندو خدای دې غر کا، دا غوا خو الله پیدا کړی و او تاله په ملکیت کې درکړی ده، ته مالک او دا دې مملوکه ده او ته هغې ته پوجي کې. دا انتهایی حماقت دی، انتهایی بې وقوفي ده. دا وزللناها لهما، او تابع کړي دي منګه دې سارو لرا د دوی لپاره. فمنها رکوبهم، پس ځنې د دینا او بعضې د دینا سورېږي دوی په هغې باندې لکه اوښان. او ومما یاکلون، او بعضې د دینا هغه دي چې دوی خوري، لکه غواګانې حلالوي، میخې حلالوي، ګډان او چیلي حلالوي او خوري، دا هم کار هم کوي. د ذللنا معنا دا ده چې موږ تابع کړي دي او دوی ته هم ذلیل کړي دي د انسانانو ته. وی یو د سلو آسونو د اوښانو ګلا یو بل پورې پړي وتړه او د دې اول اوښ پړی د یو ماشوم په لاس کې ورکړه چې هغه تلی قدر شي، به دا ماشوم به رواني او دا سل اوښان به ورپسې رواني. او که دا یو اوښ د دې د الله تسخیر ته لرې کړي نو دا روغ کلی به هم رامنې نه کړي. بلکې مولانا شبیر احمد عثماني وایي که 1000 اوښانو یو لړۍ ساده کړي، د 1000 او دا د دې دا مهار د یو ماشوم په لاس کې ورکړي چې ګرځېدی قدر شي، نو دا 1000 اوښان ورپسې رواني. دا چا تسخیر دی؟ دا چا داسې تابع کړي دي؟ نو ځکه وایي وذللناها لهم،
تابع کړي دي ذلیل کړي دي مونږه د سارو لرا د دوی لپاره نو په منها په ځنې دینا رکوبهم سورلی د دوی دي چې په اوښانو باندې سورلی کوي ځکه د عربو عام طور سره چې کوم دی هغه د سورلی سامان هغه اوښان دي د بار د اوچتولو دپاره د هغوی سره اوښان دي د دې وجې نه عرب چې کوم دی اوښانو ته سفاین البر وایي وایي دا د اوچې کشتۍ دي څنګه چې په سمندر کې د اوبو کشتۍ دي نو دارنګې اوښان په اوچه کې د اوچې کشتۍ دي دا او ومنها یاکلون او ځنې د دې نه دی خوري لکه غواګانې میخې او ګډې او بیزې دا لالۍ خوري ولهم فیها منافع ومشارب او د دې خلکو لپاره په دې سارو کې فایدې دي ډېرې لوی فایدې دي څونه فایدې دي د دې دا سرمنې ډېر د کار شی دی د دې لپاره لوی لوی فیکټرۍ په دنیا کې سازي شوي دي او دغه سرمنې په هغې کې پخېږي او دا هغې تیارېږي او دا ډېر لویه قیمتي اثاثه د هغې نه سازېږي د تجارت دپاره یو زبردست ذریعه ده دا بله خبره ده چې زمونږه د اسلام آباد واکداران د امریکې په سازش باندې د ټولو نه زیات پرېوتی شی هغه سارو سرمنې دي ځکه چې دا به عام طور سره د رفاهي عامه کارونو کې لګېدلې مدرسو ته به یې ورکولې دې تنظیمونو اسلامي تنظیمونو ته په کار راتللې نو دوی د هغې داسې بې قدره بې قیمته کې څوک یې علم نه څوک یې دغسې وغورځوي څوک یې خښي کیسته نور دا ډېر لوی د تجارت لوی سامان دی چې د دې دا سرمنې دي د ګډو وړۍ ده د اوښانو وړۍ ده او د چیلو اوچغنې ده دا ټول په کار راځي دا ټول د کار شی دی او مشاربو دی او په دې لپاره په دې کې سکل دي د سکلو سامان دی عادي د هغې نه پی راوباسي پی دا د الله له لوی نعمت دی چې هېڅ داسې خوراک په دنیا کې نشته چې هغه مکمل خوراکي سوا د پیو نه پی داسې شی دی او دغه پیو نه بیا ماسته خلک سازوي او بیا د دغې مستو نه خلک شملې کوي او یو طرف ته شملې او بل طرف ته د هغې نه کوچ وځي او د هغه کوچو نه بیا خلک چې کوم دی غوړي سازوي او اوس تاسو ورشئ د سوچو غوړو تپوس کوئ چې سیر په څو دی دا دومره قیمتي شی دی دومره قیمتي شی نو دا پرې سارو کې دا مختلفې فایدې دي مختلفې چې دا په بل څه کې نه راځي سړي ته د دې نه پنیر هم سازي پنیر دا پی په یو ټوکړه کې دی کی او هغه راتاو کی او داسې ځوړنده کړي هغې نه دا د اوبه د هغې نه ساسي بس هغه بلکل هغه اوبه بندې شوې چې کلاوې کې هغې نه چکه ساده شوي دا یې ته پنیر ویلی کېږي دا ځان له یو شی دی په دې غرونو کې په دې کوستانونو کې دغه سم د جوار روړۍ په شانتې سازي کړي او تیر تاریخ کې زما به شاګردان زه پرې خال کې ومه او د کوستان شاګردان زما هغې به راوړلې او ډېر شی به یې راوړه او هغې نه زما به ټول عمر په دې طالبګرۍ کې ځان له خپل انګولۍ پخاو نو هغه نه به زبردست انګولۍ کېده بهترین انګولۍ د هغه پنیر نه بهرحال
داسې چې وې ځې که نه د دنیا فایدې پکې نورې دي. افلا یشکرون، آیا پس دا خلق د الله د نعمتونو دا قدر نه کوي؟ نو الټا احمقان لګي او دغه سارو پوجا کوي او دغه سارو عبادت کوي. واتخذوا من دون الله آلهة، نیولی دی مشرکانو سوا د الله نه ځان د پاره معبودان، لعلهم ینصرون، کیدای شي چې د مشرکانو امداد وکړي شي د دوی د طرفه. دې دپاره خدایان دغه نیولي دي چې دا زمونږ تعاون او امداد وکړي او دې دپاره د هغې پوجې کوي او د هغې نذرانې پیش کوي او هغې ته ټش پاس کوي او کینې او پاسي ورته. دا د دې دپاره چې د دوی امداد وکړی شي او تعاون یې وکړي. د ګټو نه امداد غواړي، د سلو د قبرونو نه امداد غواړي او بیا دا بدعتیان مولیان بیا د هغه خلکو هم حمایت کوي چې هغه په قبرونو باندې شرک کوي. نو دا بدعتیان مولیان د هغې دفع کوي او د هغې دپاره باید هغه کوي چې دا د قبرونو د تلو نه خلک منع کوي. تا د قبرونو د تلو نه زه نه منع کومه، خو د ویمه دا د قبر والا تا سره هېڅ نشي کولی. علامه روح المانی په خپل کتاب کې لیکي چې ملمیتو فی القبر الا کالغریس المتغوص، وایي د مړي مثال په قبر کې داسې دی لکه د اوبو اخیستي انسان چې هغه چغې وایي ما درو نیسئ ما درو نیسئ ما درو نیسئ. نو هغه وایي ما درو نیسئ او ته وایې نه ما درو نیسه. چې یو سړی اوبو اخیستی دی او ته هغه ته وایې ما درو نیسه، نو ته به مخکې وه په ورپسې اوبو به وړي. دا د غیر الله دغه دی. دې نه به چې تپوس وشو هلکه تاسو ولې دې عبادت کوئ؟ وما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، دې دپاره کوو چې موږ الله ته نږدې کي. موږ د لات او د منات او د عزا عبادت دې دپاره نه کوو چې دا څه مستقل خدایان دي، نه. وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ سپارش کوي الله ته. الله فرمایي لا یستطیعون نصرهم، طاقت نه لري دا بوتان او دا غیر الله د امداد د دې مشرکانو، بلکې وهم لهم جند محضرون، بلکې دا مشرکان وهم دا مشرکان چې دي لهما د دې خدایانو لپاره مصنوعي او جعلي خدایانو لپاره جند فوج دی محضرون حاضر کړی شوی، هر وخت دالته ناستی او د بوت نه چاپېره تاویږي او د هغې حفاظت کوي او د هغې دپاره تعصب کوي او د هغې دپاره ډلې کوي او د هغې دپاره جتې سازوي او د بوتانو د حفاظت. نو ته څنګه ته د هغې په امداد نازې؟ ته خو په خپله ستا امداد ته په خپله محتاج دی، ته ولې لګیا دی امداد کې؟ ته دا تاګنج به خشته ورشئ نو تاسو به هلته پته ولګي. دا ملنګان دي، دا اکثر چې ښځې تلي هغه بیا لاړ شي ملنګ شي، نو هغه هلته تللی نو ناست دي. امولا دو پیازه ترجمه کړې وه، ویل چې ملنګ څه ته وایي؟ ویل چې مګس بې حیاست، ویل بې حیا مچ ته وایي. پوهېږئ په دې باندې بې حیا مچ. نو دا بې حیا مچان دلته ناست دي، نو ته چې ورشې که نه نو تا ته یو خو چې سپلی وباسه ګورې اخ سپلی ورسره رانشي او بیا چې راځي چې واپس کېږي نو شاکې ونه لکه بیت الله چې ته چې به شاکې ده نو ریوس ګیر به ولګې نو بیا به راځي کني په هغه ډنډو دي وایي دا چرسیان دي هغه غټ چرسونه څکي او دا ډنډې ورسوي. دا دلته تیار ناستي، دا تا ګجبخ ساتي. خیال دې ورسېد. فلا يحزنك قولهم، غمجن دي نکی تاله وینا دوی. پیغمبره صلی الله علیه وسلم تاله دی دا وینا غمجن نکی چې کله د تشاعر وی
که درته کاهن وی، کله درته جادوګر وی او کله درته مفتري وی، دا دې تا خفه نه کي. زیره بما زما په باره کې څه خبرې کوي. الله ورته وی پیغمبره زیره بما او ما سره څه دي څه کارکردګي ده چې ته ترې خفه کېږي. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، یقینا موږ ښه واقف یو په هغې باندې چې دوی پټوي او په هغې باندې ټولو باندې چې دوی ښکاره کوي. هغه هر څه نه زه واقف یم، او چې واقف یم نو زما ستش واقفیت نه دی بلکې سزا ورکولم، جزا ورکومه، سزا ورکومه، نیول کومه په دې باندې. د دې آیاتونو ترجمه او مختصره غوندې تشریح وه. دا یو څو خبرې زموږ مخې ته رالې. یو دا چې تقریر النبوت المحمدیه، په دې آیاتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ثابت شو. او دویم دا چې وان القرآن ذکر ولیس شعر، قرآن ذکر دی شعر نه دی، کما یقول المبتلون، څنګه چې باطل پرسته خبرې کوي. او نمبر دو الحکمت من نزول القرآن، د قرآن د نازېدلو حکمت څه دی؟ هغه دا دی ان ینذر به الرسول الاحیا من اهل الایمان، چې او یری په دې باندې پیغمبر هغه ژوندي کسان د اهل ایمانو نه، ځکه د مؤمن مثال د ژوندي دی، د زړه ژوندی دی، او د کافر مثال د مړي دی. او بیانو خطأ الذین یقرؤون القرآن علی الاموات، او په دې کې اشاره ده خطا کېدلو د هغه کسانو ته چې قرآن په مړو باندې وایي. ویترکون الاحیا، او ژوندي پرېږدي چې چاته قرآن ویل پکار دي. نو فلا یقرؤونه علیهم وعظا لهم وارشادا وتعلیما وتذکیرا. لا یقرؤون، نه لولي په دې باندې دا قرآن د وعظ په شکل باندې، د ښوونې په شکل باندې، د تعلیم په شکل باندې، د تذکیر او وعظ په شکل باندې. او اخري ووجوب ذکر النعمې، الله تعالی په دې آیاتونو کې د خپلو نعمتونو ذکر وکړو او وی ویلي چې تاسو باندې د دې شکریا واجب ده. او دارنګې آخري بیانو سخف المشرکین فی عبادتهم، بوقوفي او بعقلی د مشرکانو په عبادت د غیر الله کې بوتانو لره، یرجون نصرها، چې امید ساتي د هغې د امداد، حالانکه وهم جند معد لنصرتهم، دا مشرکان یو فوج دی تیار کړی شوی دی د بوتانو د امداد دپاره. من ان یمسها احد بسوء، چې څوک دې ته ضرر ونه رسوي. نو ته چې دې پوځي چې هغې ته ضرر څوک ورته ونه رسوي، نو به ستا امداد څنګه وکړي؟ چې ستا امداد ته محتاجه دی او ته د هغې نه خیر او شر غواړي. نو یقینا دا ده چې مشرکان انتهایی بې وقوفه دي، کافران انتهایی بې وقوفه دي. د دې علم الله رب العزت ختم کړی دی. دا بس چې هغه شي زر دا چل به وکړي. او دلته به سړی د شرک او د کفر خبره کوي، سبحان الله سبحان الله، دی به سبحان الله هلکه په څه دې سبحان الله ویلي؟ خدای اگر کړي دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي. دې سره سره الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په ګرده دنیا کې او خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کوي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه زموږ مشران وفات شوي، زنانه نارینه مشران کشران، الله ټولو بخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي، الله ټول له شفا کامل عاجله ورکړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. هماته بخیر څنګه لکه وخت